یو داسې عبادت ته چې آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې دا منځ د دین ستن دا الصلاة عماد الدین، دا منځ د دین ستنه لکه څرنګه چې یو محل یا یو چت انسان جوړ کی نو دا چت ولاړ دی په یو ستنه باندې، کو د دې نه د دا ستنه را لر کړه دا چت را پریوزي، نو دا دین هم دغه رنګه په دغه منځ باندې قائم. رسول الله مبارک بیان فرمای پمن اقامها اقام الدین، چا چې منځ قائم کو د دین قائم کو، ومن هدمها هدم الدین، او چا چې منځ اونړو د دین اونړو دین ختم. نو حضراتو په منځ سره دین قائم دی، او چې منځ چا پرېښو د دین یې پرېښو. اهل ظواهر سره د امام احمد بن حنبل رحمه الله بیان فرمایي چې چا منځ پرېښو من ترک صلاة متعمدا فقد کفر. د دې حدیث نه استدلال کوي او دا په ظاهر باندې محمول کوي، چا چې وای منځ پرېښود قصدن عمدن نو فقد کفر، دا انسان کافر شو. امام احمد بن حنبل رحمه الله، اهل ظواهر اسحاق ابن راهوی رحمه الله، هغوی دا وای چې حدیث په ظاهر باندې محمول کا، او چا چې منځ پرېښود بس دا کافر شو. دومره لوی وعید په یو عبادت نه دی راغلی، څومره لوی وعید چې په منځ باندې راغلی دی، چا چې قصدن عمدن منځ پرېښودو بس وای دی کافر شو. اگر چې زمونږ امام صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله وای کافر نه دی، خو کار د کافرانو وکړو. کار د کافرانو دا چې مسلمان با د الله عبادت کوي او دو د الله عبادت پرېښود، نو وایي ځکه کار د کفر وکړو. خو کافر ورته زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي بیا هم ورته کافر مه وایه. نو منځ دومره اهم عبادت دا ولې په دنیا کې چې څومره مخلوقات دي وای دا د الله په عبادت کې اموخته دي، او دا د الله عبادت کې کو هغه حیوانات دي، کو هغه جمادات دي، کو هغه نباتات دي، او کو هغه حشرات الارض دي، دا ټول الله رب ذوالجلال په خپل عبادت باندې لګولي. څنګه یې لګولي دي؟ اونه د الله په عبادت کې ولاړه ده، په قیام باندې. د دې عبادت وی قیام دی. د نباتاتو نه ده نو عبادت قیام دی، په قیام باندې ولاړه ده. او کله چې دا د الله عبادت پرېږدي نو الله رب ذوالجلال په انسان مسلط کی او دا اونه وهي ختم شي. د دې نورو زناورو عبادات الله رب ذوالجلال رکوع وی مقرر کړی ده. دا څومره زناور چې دي، کو غوا ده، کو میخه ده، کو اوښ دی، کو خر دی، دا ټول الله ته په رکوع باندې دي. د دوی عبادت رکوع ده، همیشه دپاره الله ته داسې په رکوع وی ولاړ دي. او د حشرات الارض دا کم چې موتا ورته دا کیړي وغیره وایو یا دغه شانتي دا نور میږي شو، دا دی ټول عبادت چې کم دی وی دا سجده ده، الله ته په سجده باندې پراته دي. او د جماداتو کې غر
نو وی غر الله رب ذوالجلال د عبادت قیده ګرځولې دی. علما بیان فرمایي اوس اونا دا ولاړه د دې عبادت قیام دی، د نور زناورو عبادت رکوع ده، د حشرات الارض عبادت سجده ده، د غر عبادت قاعده ده. کو ورته وګوري هم هغه شکل جوړیږي. وای دغه ټول عبادات چې راواله الله رب ذوالجلال د مخلوقاتو په منځ کې ایښودی دی. کله چې انسان منځ کوي نو انسان د نباتاتو عبادت هم کوي، انسان د حیواناتو عبادت هم کوي، انسان د حشرات الارض عبادت هم کوي، او انسان د غرونو عبادت هم کوي. نو دې منځ کې الله رب ذوالجلال د تمام مخلوقات عبادت ایښودی دی. تمام مخلوقات کو هغه تکوینیه لګیا دي، دا موتا چې کوم عبادت کو نو دا تشریعي عبادت دی، دا اون عبادت دا تکوینی عبادت دی. دا حیوانات و نور عبادات تکوینی عبادات دی، دا حشرات الارض عبادت تکوینی دی، د غرونو عبادت تکوینی دی. زما او ستا عبادات منځ دا تشریعي دی. الله رب ذوالجلال تا د تمام مخلوقات عبادت هغه په منځ کې د انسان نه ادا کوي. ځکه چا چې منځ قائم کو د دین قائم، او چا چې وایي منځ پرېښود د دین اونړو. فمن اقامها اقام الدین. نو د دین بنیاد دا په منځ باندې دی. نو منځ یو لوی عبادت. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب ذوالجلال حکم کوي واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. در ورځې په دوو حصو کې منځ قائمه وه. سار منځ پکې راغی وی، او د ماسپښین منځ دا یو طرف ته راغله، او بل طرف د مازیګر او د ماښام منځ دا د ورځې په منځ کې راغله. څلور منځونه په طرفي النهار کې راغلل. یو طرف د سحر نه د ماسپښینه پورې، دویم طرف د مازیګر او د ماښام منځ، وزلفا من الليل، او څه حصه په شپه کې منځ ادا کوه. پنځم منځ د ماسخوتن د شپې راغی. پنځه منځونه الله رب ذوالجلال بیان کړي دي په قرآن کې، صراحتاً کو نه دي. صراحتاً د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکو کې بیان شوي دي، خو ضمناً په قرآن کې بیان دي. نو پنځه منځونه دا خو به خامخا کې، پنځه منځونه پر ورځ کې دا خو خامخا دي، خو د دې سره چې وایي د سنتو او د نوافلو به اهتمام کوي. ځکه چې دا مونځ دومره لوی عبادت دی او دومره تمام دین پې قایم دی، نو بیا مسلمان له پکار دی چې ورسره نوافل هم کوي. ځکه پر ورځ د قیامت باندې د ټولو نه اول حساب چې کوم دی د مونځ به کېږي. مشکات مبارک حدیث دی. یو انسان به الله رب ذوالجلال ځان ته را مخامخ کړي، ړومبی تپوس پتې د مونځ کېږي. نو وایي چې مونځ د ادا کړی دی په بها و نعمت، او کو نه مونځ کې ته کوتاهي راغلی ده، کموالی راغلی دی. وایي الله رب ذوالجلال به حکم وکړي چې وګورئ زما د دې بنده په عملنامه کې وګورئ نوافل یې کړي دي، سنت یې کړي دي، نفلونه یې کړي دي او که نه. نو که وایي نفلونه یې کړي وي، الله رب ذوالجلال به وفرمایي چې د ده دا فرض په دې نفلونو باندې برابر کړي. چا نه فرض پاتې شوي وي، فرض یې نه وي کړی، نو الله رب ذوالجلال به ورله په دقه نوافلو باندې د فرایضو دا حصه برابر کړي. نو نفل
به هم کوي د نفلو باندې د انسان ترقی کی د انسان ترقی دا په نفلو باندې ده رسول الله مبارک بلال رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کوي ورته وی بلالا ته د صدا سے عمل کې مشکات مبارک کې حدیث دی چې زه کلم جنت ته داخل شمه نو ستا د خپو आवाज زمانه مخ کې اوریدل کېږي او ته زمانه مخ کې په جنت کې روان بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ ته آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای هر کله چې زه داخلي گم جنت ته نو ستا د خپو आवाज پکې اورم دا ته صدا سے عمل کې چې ته زمانه مخکې په جنت کې روانه بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ ورته وی نور خو صدا سے عمل نکوما ها خو یو عمل داسې کوما چې کلم زه اذان وکم نو ورپسې 2 رکعات نفل کو او کلم چې زه او دس وکم نو او دس پسې زه 2 رکعات نفل خامخا کوم دا مې په ځان لازم کړی دي د اذان نه بعد 2 رکعات نفل کوم او دس چې کلم کوم نو زه 2 رکعات نفل کوم او په او دس کې اوسېږم رسول الله مبارک ورته فرمایل وای په دقیق 2 سيزونو باندې تا دا مقام ګټلې چې ته دا 2 رکعات نفل کې اذان پسې کې او دس چې کې نو دا غینه بعد 2 رکعات نفل نو هر کله چې ته دا تطوع دا نفل کې نو په دې باندې تا زمانه په جنت کې مخ کې روان دي آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیان فرمای حضراتو نوافل دا بم کې او فرائض بم کې ور سره سره نوافل بم کې یوازې فرائض نه دي منګه د سنتو د نوافل خیال نه ساتو ډیر خدا سم زمنګ مرګري شي د فرایض هم خیال نه ساتي خو کو کم ساتي بیا د نوافل خیال نه ساتي د سنتو خیال نه ساتي او کله چې انسان نوافل کوي کله چې انسان سنت کوي د کمال ترسي د انسان کمال دا موقوف ته په نوافل باندې په سنتو باندې او کله چې انسان نوافل کوي نو الله پاک ورله د سنتو توفیق ورکړي او کله چې د سنتو اهتمام کوي نو الله رب ذوالجلال ورله د واجب توفیق ورکړي او کله چې دی واجب کوي الله رب ذوالجلال ورله د فرض توفیق ورکړي او کله چې دی نوافل پرېږدي الله ته د سنتو توفیق واخلي او کله چې دی سنت پرېږدي الله ته د واجب توفیق واخلي کله چې دی واجب پرېږدي الله رب ذوالجلال ته د فرض توفیق واخلي نو حضراتو منز یو اهم عبادت چې تمام دین هغه قائم دی په منز باندې رسول الله مبارک بیان فرمایي فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین چا چې منز قائم کو دین قائم کو چا چې منز اونړو تمام دین یې اونړو نو آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی چا چې منز قائم کو د دین قائم کو ومن هدمها هدم الدین او چا چې منز پریخو دو منز اونړو د دین اونړو اوس منز بکو او صرف داسې منظم نه دا منز منګه چاله کو الله رب ذوالجلال لیکو نه مور لکو نه پلار لکو نه خزه لکو نه رونو لکو نه د جماعت استاد لکو منز مونږه الله رب ذوالجلال لکو دا منز چې کله مونږه الله رب ذوالجلال لکو نو مونږ له اوس څنګه منز پکار دی مثلا تلاړې او چاله یو سیز ورکې نو کو هغه کس داسې دی چې لږ کمې مرتبه والا دی نو ته ورله معمولی سیدم ورکولی شي او چې لږ غټې مرتبه والا وي نو بیا به هغه له کوشش کوي چې ښکلي سیز ورله ورکم
د هغه د مرتبه موافق بسیز ورکه نو دا منز منګه کو الله رب ذوالجلال نو الله رب ذوالجلال بسنګ منز ورکه دا څنګه چې موتا منز کو یو واره آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور تراغه عائشہ رضی الله تعالی عنها لګیا دا او یو درهم ورسره دی د سپینو زرو روپے هغه ورسره دا او لګیا دا هغه صفاکی نو رسول الله مبارک چې وی اولی دا نو رسول الله مبارک په خنداش د عائشہ رضی الله تعالی عنها عمر ډیر کمو چې کله دا واده شو نو عائشہ رضی الله تعالی عنها کم عمر وا رسول الله مبارک وی چې د کم عمر د وجه هغه د پیسو سره لوبي کوي او پیسې سوکین دا خو درهم دی اوس دا لګیا دا او پاکي نو رسول الله مبارک باندې چې کله د عائشہ رضی الله تعالی عنها نظر ولګیدو نو رسول الله مبارک نه پوښتنه کوي رسول الله مبارک ولې خان دی وی خان دم تا پس چې تا درهم راګیر کړی دا ودا هینځي عائشہ ابي ورتوي ورسول الله مبارک وی ما تاسو نه اوریدلې دي چې کله یو انسان صدقه کوي نو دا صدقه چې کومه دا خیرات چې کوم دی د فقیر پلاس کې د اخودون مخ کې دا د الله پلاس کې غورځيږي یعنی کله چې ته چاله پیسې ورکې یو خیرمار له خیر ورکې یو سوالګری له دغه سوال ورکې دغه پیسې ورکې نو دا داسې دا چې لاول د الله پلاس کې پریوزي بیا وروسته د فقیر پلاس کې پریوزي نو ما ته خو ډېره بده ښکاري عایشه به وی ما ته دا خوند نه راکوي چې دا پیسې د ګنده وي او د الله پلاس کې دي پریوزي زه الله له پاکه پیسې ورکوما پاکه روپۍ ورکوما ځکه انختیما دا پیسې ځکه پاکوما چې د الله پلاس کې پاکې پیسې پریوزي دا زه الله له ورکوما حضراتو ما تام الله له منځ کوه نو چې الله له منځ کوو نو منځ داسې پکار دی ګوره تمام قرآن چې وګورئ نو چېرته پکې دا نشته دا پکې نه دی راغلی چې ادو الصلاة چې منځ ادا کې اقیم الصلاة راغلی منځ قایم کې د قایمولو مطلب مفسرین بیانوي چې د آداب و سنن و نوافل د هر څه پکې خیال وساته دغه د منځ قایمېدل موتانه الله رب ذوالجلال غواړي نو منځ به قایمو سره یوازې فرض منځ نه چې دغه نوافل او د سنت هم ورسره خیال وساته معاشره کې ډېر بګاړ پیدا شوی دی منځ یو خو موږ د دې آداب د سره اډو په عمل لکو چې د منځ کوم آداب دي اکثریت د منځ آداب زمونږ ګډوډ شوي دي بیخي ګډوډ شوي مخکې به چې کله به منځ چا کو نو ښه ځان به مکمل سیټ کو سرتور سر خو به د سره نه ودرېده نه وایي زه الله ته ودرېږم نن سبا هر سړی د اردو چند رسالې کتلې وي او یا دغه د فیسبوک او د یوټیوب په دغه باندې ورکلیک که بس تا ته مسایل راځي وایي په سرتوره خو مونځ کېږي نو ته ورته ډېر وایې لکه د مونځ د آدابو نه دا نه ده وایي نه نو په کېږي نو په سرتوره باندې مونځ کېږي موږ دا نه وایو چې نه کېږي پرې خو د آدابو خلاف ده د دې داسې مثال دی چې ته لاړ شې او د چا نه څه غواړې او په بدماشۍ تماچه د مور پسې راوښکي دي چې ماله دا څیز راکړه نو در به یې کېدله ته به وایې چې ماله خو څیز راکړه خو په بدماشۍ یې درکړو او یو طرح لاړې او ډېر په عزت ورسره خبره وکړه چې یاره دا څیز راله راکړه نو ګوره دواړه غوښتل دي هغه هم غوښتل دي او دا هم دي دواړو کې درته شی میلو شو خو دواړو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی آداب د مانځه هغه موږ نه ساتو سرتور سر به ولاړي ویښتو کې به ګوتې وایي
موبایل ورپسې راشي موبایل هم راوباسي وایي ولې موږ حرم شریف کې لیدلي وه هلته په موبایل کې باندې رنګ به ورته راغی رنګ باندې به ورته خبرې مو کې چې الصلات موږ خو وایي صرف پکې نمبر بند حضراتو معامله ډېره برعکس شوې ده په موبایل کې به لګیا وي سر کې به ګوتې وایي الله طرف ته توجه نه وي نو بیا دغه منځونو نه به موږ څه تمه وکړو نو د مونځ خیال ساتل پکار دي په مونځ کې دننه چې ولاړې د مونځ آداب خو ښکلې جامې اچول پکار دي ټوپې په سر ول پکار دي الله ته ښکلې ودرېدل پکار دي دا مونځ موږ الله له کوو نو چې الله له کوو نو ته خپله دې ګریوان کې سر ښکته که الله رب ذوالجلال ته داسې مونځ ورکړي نو یو خو د فرض مونځ هم خیال وساتو ورسره د سنت هم خیال وساتو او د نوافل هم خیال وساتو اکثر ماته د ملګري وایي دلته د جمعې مونځ وشي وایي سنت خلک پرېږدي او وایي ځي تېره جمعرات یې میا صاحب هم ویلو وایي دا وایي سنت وایي دا هلکان پرېږدي وایي ځي نو وایي دا وایي ما ته وایي دا سنت نشته وایي ولې سنت نشته نو وایي دوی ولې نه کوي ما یې په زور یې پرې وکړو دا سوس خو مسلمانان شوي نه دي چې دوی ته سنتو پته نه لګي سنت پرېږدي البته دومره ده چې ته سنت پرېږده زه لاړ شه کور کې وکړه بیا بهتره خبره ده دا خو ما ته هم پته ده چې کور کې خو تا چېرته مسله نه دي لیدلې کور نه به بهتره طریقه ګوره دا ده چې سړی نوافل دي سنت دي نو دا کور کې وایي پکار دي رسول الله مبارک وایي د دې کورونو نه قبرستانونه مه جوړوئ دغه کې مونځونه کوئ هلته اودس وکړه خو ښکلې راشه نو چې ته رالې او دلته دې اودس وکړو چاردام دې دلته وکړله او دلته دې فرض وکړه واپس نه روتښتېدې نو هر سړی به وایي چې ده به کور کې څنګه واپس سنت کړي خامخا سنت د سنتو اهتمام بالکل ترک شوی دی موږ سنت اډو مونځ نه ګڼو وایي فرض مې وکړه که نه پوه نه شولې په خبره باندې دغه مونځ نه دی چې تا پکې سنت پرېښودل دا مکملات د فرائضو دي سنت مکملات د فرائضو دي نو څوک وایي مخکې سنت تشته او به څوک وایي وروستو تشته مذهب ته خپل مذهب ته ترجیح ورکه دا مه وایه چې پلانکي ځای کې خو یو غیر مقلد لګیا او هغه وایي چې وروستو سنت نشته او څوک وایي چې مخکې سنت نشته مخکې سنت او وروستو سنت اگر چې اختلاف پکې شته خو راجح قول د صاحبینو په قول باندې فتوا ده چې کله د ماسپښینې د جمعې مونځ وکړې نو وروستو ته شپږ رکعته سنت دي دا به کې موږ دا پرېږدو منډې م جوړې کړې وي نه په خطبې ته یې سارېږو خطبې ته هم چې راځي بس هر څه نانه ګډوډ شوي او چې مونځ وکړو نو په دې د تېښته باندې چې څنګه به اوس د خلکو مخې ته وځو منډې م جوړې کړې وي درز دروز هم جوړ کړې وي بس وایي د جمعې مونځ مې وکړو داسې د جمعې مونځ دی نه د سنتو خیال شته نه د آدابو خیال شته نه حضراتو کو منګه وایو چې زمونږ دا مونځ الله پاک قبول کړي په دې باندې منګه الله رب ذوالجلال کمال ته ورسوي نو موږ له به پکار دا وي چې موږ دغه د سنتو د نوافلو مکمل خیال وساتو اما تا ته اول کې وي چې کله په فرائضو کې د قیامت په ورځ باندې د یو انسان نقصان معلوم شي الله رب ذوالجلال به فرمایي چې وګورئ دې زما بندان نوافل کړي دي او کو نوافل یې کړي وي مشکات مبارک حدیث ته الله رب ذوالجلال بیان فرمایي چې د فرائض په دې نوافل باندې پوره کړي نو حضراتو دغه د مونځ خیال ساتو زمونږ مسائل بیانول هغه په ما باندې لازم دي ما خپل غاړه خلاصه کړه اوس یو کس وایي چې داسې اوزګار دی او زه یې نه کوم نو ما ته ثواب میلو شو او ته پرې ګناهګار شو که یو کس سنتو ته سپک ګوري نو د ایمان خطره ده پکې الله رب ذوالجلال دې موږ له د سنتو د نوافلو او د تمامو فرائضو د ادا کولو توفیق راکړي واخر دعوانا